سرجي نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله العظيم. د الله جل جلاله په نسبت د ټولو نه غوره او بهتر عمل هغه د هغه کور آبادول دي او الله جل جلاله فرمای هغه کسان د الله کورونه جماعتونه مساجد آبادی کم چې په الله باندې ایمان راوړي د الله پر رسول باندې او په ورځ آخرت باندې او دی د الله نه ما سوا د بل هیڅ چا نه یریږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د الله کور جماعت چې دین آباد کو الله جل جلاله به د هغه د پاره په جنت کې کور جوړ کړي. دویمه خبره د مسلمان هر یو عمل هغه به په اخلاص وي هغه به د الله جل جلاله د رضا د پاره وي. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض هر عمل هغه به خالص د الله جل جلاله د رضا د پاره وي پاغي کې به اخلاص وي. مختصر د قیامت په ورځ به الله جل جلاله درې کسان چې دین راوغواړي هغه باندې به الله جل جلاله په دنیا کې ډیر لو انعامات او احسانات کړی وي. یو بچ دین سخیر او غواړي چې د هغه مال هر ځای ته رسیدلی او الله جل جلاله به هغه ته ووایي چې تعالی ما مال درکړی او صحت مې درکړی او روغ وجود مې درکړی د دې تا څه حق ادا کړی هغه به ای الله په کوم ځای کې چې د مال لګولو ضرورت راغلی دی هغه د غریب سره ښېګړه ده او که د یو لارې جوړول دي که یو پل دی که جومات دی که مدرسه ده کم ځای کې چې ضرورت راغلی دی مسلمانانو ته زما مال چې دی نو په هغې کې حاضر و او ما خپل مال په هغې کې پیش کړی دی. الله جل جلاله به ورته وایي چې بلکل ټیک ته دقسې تا کړي دي لیکن ستا مقصد چې دی هغه دا و چې خلک ما ته سخي ووایي ما ته ښه سړی ووایي ستا هغه کم نوم چې تا غوښتو هغه تا ته په دنیا کې میلاو شوی دی لهذا ستا زما سره اوس هېڅ قسم اجر نشته دی او هغه به الټه جهنم ته وغورځولی شي. دغسې به چې دی شهید را وغوښتلی شي هغه ته به الله جل جلاله خپل نعمتونه خپل احسانات مخې ته کړي چې تاله ما ځواني درکړې و صحت درکړی په دې کې تا زما څه حق ادا کړی هغه به ای الله ستا په دین ته چې کوم ځای کې ضرورت راغلی دی هغې ته زه رسېدلی یم او ستا د دین مرسته ما کړې ده تر دې چې زما د وینې ضرورت راغی ما خپل سر هم ستا په دین باندې قربان کو. الله جل جلاله به ورته وایي چې او دقسې ده لیکن ستا مقصد چې دی هغه دا و چې خلک ما ته نر او بهادر ووایي هغه نوم چې دی تا ته په دنیا کې میلاو شوی دی. دغسې یو عالم حافظ قاري به راوغوښتلی شي هغه ته به الله پاک خپل انعامات او احسانات مخې ته کړي. بیا به ورته الله وفرمایي چې زما د دین دپاره تا څه کړي هغه به الله پاک علم مې په خپله زده کړو خپلو بچو ته مې زده کړو نارینهو ته او زنانهو ته او کوم چا کې چې طلب و زه هغه ته چې در رسېدلی یم الله جل جلاله به ورته وفرمایي چې او دقسې ده لیکن ستا مقصد چې دی هغه دا چې ما ته خلک لوی عالم وی لوی حافظ او لوی قاري او ماله چې دی یو نوم او یو حیثیت او یو مرتبه چې دی هغه راکړي او هغه ټولې خبرې تا ته په دنیا کې خلقو چې دی کړي دي نن په دې ورځې زما ستا زما سره چې دی هېڅ قسم اجر چې دی هغه نشته دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا درې واړه کسان زما د امت هغه غریبانان هغه مفلسان دي. نن د یو اهم تقریب کې چې دی نو موږ او تاسو راجمع شوي یو چې د الله جل جلاله د کور افتتاح کېږي د هغې به انشاءالله تعمیر کېږي چې د هر یو کس چې دی هغه اخلاص د الله جل جلاله رضا انشاءالله چې په دې ځای کې یوه سجده هم ادا شي او هغه الله ته قبوله شي هغه کیدی شي چې زموږ او ستاسو د نجات لپاره چې دی الله پاک چې دی هغه کافي وګرځوي. زموږ دا راتلل په دې کې د موږ چې دی اخلاص په زړونو کې د الله جل جلاله رضا او دا قدمونه چې کوم هغه اغوستي دي انشاءالله چې دا به د قیامت په ورځ زمونږ په هغې سخته ځای کې چې دی نو پکارېږي. نو زمونږ د ټولو نیت د جوړونکو او څومره تعاون کوونکي دي د هغو ټولو نیت چې دی هغه خالص د یو الله رضا وي چې الله پاک په دې عمل باندې زمونږ نه خوشحاله شي. دلته ډېره لویه آبادي وشوه او نوي نوي چې دی خلک آبادیږي د آبادۍ سره سره د الله د کور هم ضرورت وي چې دلته د الله کور هم آباد شي هغه ضرورت چې دی نو پوره کېږي چې په موږ ټولو له د الله جل جلاله اخلاص راکړي. کومو حضراتو چې قرباني کړې ده د مالي لحاظ سره د ځمکې په لحاظ سره او چا چې دا وخت ورکو دې ځای ته چې دی انسان راورسو الله جل جلاله دې ټولو له اجر عظیم ورکړي او دې ځای ته چې د کومو اسبابو د کومو اشیاو ضرورت دی الله دې د خپلو غیبو د خزانو نه د هغې انتظام وفرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلی علی رسوله الکریم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معززینو مشرانو او کشرانو، دا د یو داسې ځای افتتاح او شروعات دي چې هغه د الله جل شانه سره د بندګۍ او د الله د غلامۍ د اقرار او الله ته د سر ښکته کولو یو زبردست مرکز دی چې په دې کې څومره سجدې لګي، په دې کې څومره خلک تلاوت کوي، په دې کې څومره خلک تهجد کوي، دې ته څومره داعیان راځي او هغه د الله د دین خبره کوي، دومره به دې سړي ته اجرونه او ثوابونه میلاویږي. او دا هغه صدقه ده چې صدقه جاریه ده. جاریه چینی ته یو روان ځای ته وایي چې هغه همیشه روان وي. الماء الجاریه، روانې اوبه، عین جاریه او چینه روانه. دا یو داسې روانه چینه ده چې د دې ختمېده نشته تر قیامته پورې، او د عرش نه تحت سرا پورې دا ځمکه جومات کې شمار شوه، د عرش معلا پورې دا جومات کې شمار شوه. نبی کریم علیه السلام فرمایي مساجد الله فی الارض تضیء لاهل السماء کما تضیء النجوم لاهل السماء لاهل الارض. دا جوماتونه ملایکو ته داسې ښکارېږي لکه موږ ته چې د اسمان د ستوري ښکارېږي. څنګه چې دا ستوري پړقېږي موږ او ته بره ګورو، دغسې د ملایکو ته د جوماتونه د ستورو په شکل باندې پړقېږي. او بیا هغه خلک چې کوم پکې سجده لګوي د هغوی د تندو دا رڼاګانې دا هم ملایکو ته ښکارېږي. او د قیامت په ورځ به د دې سجدو دا رڼاګانې په دې به الله جل شانو فیصله کوي. هر یو سړی د الله دربار ته راشي، هغه سجده لګولي، دغه ځای نه به رڼا خېږي. د دې لاسونو نه دا د سجدو اعضا چې کوم دي کوم ځای باندې سجده لګي اوه اعضا دي، دا وواړه به داسې پړقېږي لکه څنګه چې راډونه پړقېږي. نو چا چې دا شروعات کې د دې بنیاد کې ښودو، دا ځمکه چا ورکړه، څوک به کې نغدي ورکوي. الله رب العالمین به دا نیکۍ چې کوم دی هلته بیا دی ویني چې کله د نیکو هغه حساب کتاب شروع شي نو دا به ځایږي نه چې د چا په حساب کې لاندې راشي، د چا په پاڼه باندې ولیکلی شي. چا چې دا محنت شروع کړی، چا چې دا ځای ورکړه، څوک چې پکې دلته دا راغلي دا ټول په دې مینه راغلي دي. او الحمدلله دا اعزاز چې کوم دی برکانجوالو ته د یو صحیح عقیدې د خورولو او د سنت ته خورولو، د تبلیغ اولنی جماعت چې کوم دی د هغوی د استوګنې ځای هغه برکانجو د صحیح عقیدې د خورېدو ځای هم دا و. انشاءالله العزیز دلته زموږ ټول معززین ناستې پکې هر څوک چې دی انشاءالله هغه په دې کې د خپل حتی الامکان کوشش کوي. او دې کې دا ځای چې کوم دی نور مخې ته راغی د چای دا دا مه وګڼئ چې ما ورکړه. ګوره دا تبلیغي مرکز ځمکه ده، یو زنانه چې کوم دا کارخانې له یو سړي اخیستې وه او زنانه ده، دا دومره عظیم غټ مرکز مکي مسجد چې کوم په دختبند کې جوړ دی دا یو زنانه ورکړه. کوم میدان کې چې اجتماع کېږي په لاهور کې ریونډ کې دغه نیمه ځمکه د زنانه ده د هغې ورکړې ده. او داسې زنانه پکې دي چې د هغوی دا ټول آمدنیانې مدرسو ته روانې دي. دا په دې ټاون کې یو کس اوسېږي زموږ د دغه محلې یو زنانه پرې واده ده، د هغه سړي د هغه د کور چې څومره کسان دي هغه ټول ښایسته ښایسته ګیري او حافظان دي. او د هغه تقریبا هغه سړی شپږ د مخ ورځو کې وفات شو، هغه تقریبا چې د دغه نه والا د جړند ول نه تر کراچۍ پورې هغه تقریبا 21 مدارس چلی. دلته جماعت کې کس راغلی و د مولانا صاحب ناست دوی به جاپان کې چې کله سفر ته لاړو هلته ورسره د هغه ملاقات وشو. ما سره دلته په غریب آباد په جومات کې وایي چې یوه ښځه بله کړو. نو مې په نورو ښځو څه کې وایي چې ښځه مې عالمه و پاتې شوې ده، درې پاتې شوي دي، داسې ښځه کوم چې مدرسه سنبالوي. وایي زما 4 زنانه دي، د 4 نه چې کوم دی زما 18 زامن دي، 18 واړه عالمان او حافظان دي، او زما 12 لونه دي، 12 واړه عالمان دي. هغه زنانه خپلې مدرسې چلی او غزامن مې خپله مدرسه یو پجامان کې. مې ته څه کار کوې؟ وایي چې ولا د موټرانو کار کوم. مولوي صاحب چې کوم دی هلته مفتي صاحب بیا هغه جاپان کې سره ملاقات وشو، واقعي هغه ځای نه مچ دی چې ته موټر دوه راوړی په کنټینرو موټر راوړي او هغه ټول مدارس هغه سړی چلی. نو دا د قسمت ته مال یو سړي چا ورکو هغه یې په دې طریقه ولګو آخرت ته پاره لاړ. ډاکټر شفیع رحمه مدد له زما سره تعلق ناسته ولاړه ده. نو هغه یو ځل خبره کوله، وایي زما سره په کاشۍ کې موږ سپیشلایزیشن کوو. نو یو کس راغی سپین ګیرې بوډا و لنګې وهلې او سپین ښکلې پټکې په سر و. ډاکټر صاحب ته زما د بلډ پریشر ذره مېرې بلډ پریشر چیک کېږي. هغه نکل جا راځي وځه په زور زور باندې سړی هغه وایي چې پلیز مهرباني کرو ما لږ وګوره. هغه سړی وشاړ. بیا څو ورځې وروسته دغه انسټیټیوټ نه مشته ډاکټر پرنسپل صاحب تپوس وکړو. وایي ډاکټر صاحب په پلانکۍ ورځ باندې تا له سپین ګیره راغلی و، تا ته څه ویلي؟ وایي زه خو بل مریض کار کړم چې ما شړلی و. هغه ته ډاکټر صاحب وایي دا ما ته چې سپیشلایزیشن کوو د دغه سړي په پیسو باندې کوو.
ما چې بل ځل دا سره راغی ما سره به بیا ملاقات وکړي چې کله بیا راغی زه سره کېناستم ماتې معافي وغوښته ما چې باباجي هغه وایي دا 70 لک روپۍ د انسټیټیوټ له ورکړي دپاره هر ډاکټر ته وصیت کوي چې تاسو به د غریبانو او د مستحقینو خلکو خدمت کوئ د الله دپاره د پیسو سره به نه کوئ. بیا زه هغه خپل ځای ته بوتلم تعلق مو سره جوړ شو یو چت کې دغه کې اوسېدی یو پلیټ کې چې ما وکاته ما چې دا برده یې خیرن خچن غوندې کارپیوټ و داسې پکې بالښتونه میں چیرې صرف داسې خو کم از کم پکار دی هغوی بیٹے یہ سب کچھ جانے والی چیزیں دا ټول دا کرے ځای دی اور دا هغه کارخانې چلے دی وی چې میں نے ابھی تک جگہ نہیں بنائی جنت میں بناؤں گا هلته به جوړم چې کوم ځای کې سړی ځي نو دا دنیا روپۍ دي خو د چا هغه به سینما ولګي چې چا هغه به بل یو شي باندې ولګي د چا هغه به جومات کې ولګي نو الله رب العالمین دې ستاسو دا ناسته او ستاسو دلته دا غونډېدل